عزیزانو په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر تیر دی ادریس علیہ السلام نامه قرآن کریم کې داغه ډېر ښکلی ذکر ادریس علیہ السلام خدای ته ووی چې یا الله شوق مې دی د زنکدن چې لږ مې ولیدی د زنکدن سختې چې تا نه مې نورم پړ کې یاره پیدا شي اسرائیل علیہ السلام ته حکم وشو چې د باندې سختې د زنکدن راوله او ساعت قبض کا سکرات د موت پې راوست ساعت قبض کا بیا سات پس ګن یقین دې راغی وی یا الله ډېر واقعي چې سکرات د موت چې دی هغه ډېر بیا ادریس علیہ السلام وی چې یا الله جهنم کتو ته مې شوق چې جهنم وګورم او ستا د قهر یره مې پړه کې نور راځي وایي صحیح جهنم ته بوتلو دی وی ګرځولو چې دا جهنم نور وایا وی یا الله اوس مې جنت کتو ته شوق چې جنت وګورم او د جنت په هوس باندې ستا عبادت سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي جبرئیل علیہ السلام ته حکم وشو چې بوځه جنت ته بوتلو دا جنت ته ورننه وځه پکې وګوره دی چې ورننه وته پکې ښه وګرځېد نو کېناست چې کېناستو جبرائیل ورته وایي راوځه کنه ورته وایي وځم چېرته دې ځای نه څوک وځي وی ما راوستی راوځه ورته یې والله که در وځم را سره شریعت وکړه فیصله را سره جبرئیل علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله دا خو داسې وایي وی رښتیا وایي ورسره خبرې وکړه کنه جرګه ورسره وکړه که دې وګټله راویې باسه که دې بیلو ده پکې پرېږده وی یا الله ثالث به یې څوک الله ورته وفرمایل چې ثالث به زه یم تو ادریس به بحث وکړي زه به ثالث یم چې چا وګټله د هغه په حق کې به فیصله وکړي وی ډېره ښه جبرئیل علیہ السلام ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې دی راوباسې د جنت وی ما سره بل څه دلیل نشته خو دی مې راوستو د دنیا نه یا الله ستا حکم و چې جنت ورته وښایه نو چې ورته مې وښوده نو اوس د کور مېرمن کېږي خو دی نه راودېځي چې بیا خپل ځای ته بوځي وی بس دغه دلیل دی ویلی ادریس علیہ السلام ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې نه وځې بار هغې ورته وی یا الله ما سره دلیل ستا کلام دی ستا کلام ما سره دلیل وی وایه وی یا الله تا ویلی دي چې یو ځله جنت ته ما څوک ننه ایسته او دننه لاړو نو وما هم بمخرجین عنها اب بیا تی څوک نه وباسي نو تا ویلی دي چې یو ځل زه څوک ورننه باسم بیا به تی څوک نه وباسي نو جبرائیل څوک دی چې ما بیا تی وباسي جبرئیل علیہ السلام ته خدای وی وایه اوس وی یا الله زه به څه ویم چې تا ویلی دي چې بیا به تی څوک نه وباسي نو زه څوک یم چې دی تی وباسي الله فرمایل چې ادریس وګټله او جبرئیل بیلو ده ادریس ټول عمر په جنت کې پاتې قرآن کې راغلی واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا ادریس علیہ السلام هغه پیغمبرو چې الله په ژوند جنت ته بوتل